نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے بچ قرآن کریم نازل دو داغی دو وحی سو طریقی او سورتنو یو سورت دو وحی پا نبی علیہ السلام باندے دو حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ فرمائی چې په نبی علیہ السلام باندې به وحی نازلې ده او امام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نه تاسو کو چې په نبی علیہ السلام باندې د وحی سورتونه سوي او ام المؤمنین نه تو فرمایل حارث ابن هشام رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نه تاسو چې پتا سو باندې وحی څنګه راځي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله په داسې صورت کې راځي لکه څنګه چې د غنټي او د جرس आवाज دی او دا صورت ډیر زیات سخت وي داسې طریقې سره چې وحی نازلېږي نه ډیر زیات سخت او کله کله فرشتہ راځي د یو انسان په صورت کې نو وحی په نبی علیہ السلام باندې یو قسم دار دي ته ویل شي سلسله الجرس د جرس بشان څنګه چې د جرس د आवाज خور وي دغه شان به د आवाज خور یو طرف نه بنو او دا وحی په نبی علیہ السلام باندې ډیر زیاته سخت راتله دیم صورت په نبی علیہ السلام باندې دا وحی دو چې فرشتہ بو اتراتلا د یو خیستا صحابی په شکل باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته جبرئیل علیہ السلام کله د حضرت دحیه الکلبی رضی الله عنه په شکل صورت راځي او دریم صورت د وحی په نبی علیہ السلام باندې دو چې جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل صورت کې راشي جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام په خپل عمر کې درې پیری په خپل اصلي شکل صورت کې لیدلې یو پیراغه چې نبی علیہ السلام د جبرئیل علیہ السلام د لیدلو خواهش وکړ نو جبرئیل علیہ السلام ولید دویم پیرا د معراج پشپ باندې او دریم پیرا د نبوت په ابتدایي زمانہ کې نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل صورت کې لیدل دا دریم صورت د وحی په نبی علیہ السلام سلورم صورت د وحی په نبی علیہ السلام باندې دو چې بغیر د واسطې د فرشتینا ورته وحی وشي او دا نبی علیہ السلام ته د معراج پشپ باندې شي الله پاک سره خبرې کړې وي په منځ کې فرشتہ نه و یا موسی علیہ السلام سره الله پاک خبرې کړې وي په منځ کې فرشتہ نه و په کوه تور باندې او پنځم صورت د وحی داد چې جبرئیل علیہ السلام ظاهر نشي لیکن د نبی علیہ السلام په زړه کې یو خبره واچي چې هغه توي نفث فی الروح په زړه کې وتواچي دا پنځه اقسام
دا د وحی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی طریقې سره قران کریم نازلې ده. قران کریم د الله رب العالمین کلام دی. د قران کریم نزول دو پیرې شوی دی. یو پیرا د لوح محفوظ نا اسمان د دنیا ته بیت العزت ته، او دویم پیرا د بیت العزت اسمان د دنیا نا په درویش کاله کې په نبی علیہ السلام باندې لګ لګ نازل شوی دی. اوله پیرا چې نازلې ده د معراج د ليله القدر شپه د لوح محفوظ نا الله رب العالمین په یوځه باندې د رمضان په میاشت کې اسمان د دنیا یعنی بیت العزت تنازل او د دین بعد کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر سلويخ کاله شو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی سلسله شروع کیدا نو لګ لګ نازلې دل شروع شو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با تنهایی وقوله او د دې لپاره نبی علیہ السلام غار حرا ته تلو، ځان سره به خوراک سکاک سیز یوړو. حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها ام المؤمنین د دې دور نبی علیہ السلام بځان سره د خوراک لک سیز یوړو چې هغه به کله ختم شو بیا براغه التبغار حرا کې اوسېدو. یو پیر په غار حرا کې نبی علیہ السلام عبادت کوي. جبريل علیہ السلام په دې وخت راغی، فرشتہ راغله. نبی علیہ السلام ته وی اقرا. نبی علیہ السلام فرمای ما انا بقارئ، خلصتن کې نیم بیاونی ولګزوري ورک بیا وته وی اقرا. نبی علیہ السلام بیا فرمای ما انا بقارئ. د دین بعد پدریم پیری اونی ولګزور ډیر ورک او بیا وته اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع شو. پدې کې مفسرین یو اعتراض نقل کړي خصوصا د سورہ قدر په تفسیر کې چې دا خو یو معشوم تستړی او وای چې تا او وای ناغه وای او نبی علیہ السلام ته اقرا تی وایا. نو پدې کې غالبا تفسیر روح المانی ډیر مزیدار جواب کړی دی چې دې کې دی فرشتي نبی علیہ السلام ته لیکل خودل چې دا وایا او د لیکل د لپاره تعلیم ضروری وي. لیکل چې سړی اولولي ناغه په پیګه وای او نبی علیہ السلام په دنیا تعلیم نو کړی. نو پدې وجه نبی علیہ السلام فرمایي ما انا بقارئ ذخلستن کې نیم، یعنی دا مال په لیکل نه راځي او دا دې ته چې زګورم دا مال نه راځي نو دا عیب نه دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت دی. د الله پاک د طرف نه معجزه ده چې یو سړی د دنیا لیکل نه دی زده او هغه بیا د قران کریم غونته تلاوت کوي. معلومیږي دا د الله د طرف نه وحیدا پیغمبر خپل لیکل لوستل مخکې نه دی زده کړی. اولنی بنزو آیاتونه د سوره علق نازل شو. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. د دین بعد 3 کال پوری سلسله د وحی په نبی علیہ السلام بند و. دی توي زمانہ د فترت وحی د وحی سلسله بند و. یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر او قتل هغه فرشته اولیدل چې حضرت جبرئیل علیہ السلام او داغینا بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی شو. سورہ مدثر داغینا بعد نازل شو، بیا وحی سلسله شروع شو. په قران کریم کې بعضی سورتونه چې دي مکی دي او بعضی مدنی دي. مکی سورتونه هغه سورتونه وي چې د نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې نازل وي او مدنی سورتونه هغه سورتونه چې نبی علیہ السلام د هجرت نه بعد نازل وي. بعض خلک وی مکی دی ته چې په مکه کې نازل او مدنی دی ته چې په مدینه کې. دا خبره صحیح نه ده. مکی د هجرت نه وړاندې او مدنی د هجرت نه بعد. اگر که په مکه مکرمه کې نازل خو چې د هجرت نه بعد دي دا مدنی دي. نو مکی سورتونه قران کریم کې بعض سورتونه مکی دي بعض سورتونه مدنی دي. ان شاء الله دا تفصیل به بیا وایو.
خو پہچان د پاره علما تفصیل ذکر کوي چې په مکی سورتونو کې عموما لفظ د کلا راځي چې دا په مدني سورتونو کې نه وي یا په مکی سورتونو کې سجدي آیت راځي دا مکی سورت په مدني سورتونو کې سجده نه وي یا په مکی سورتونو کې د حضرت آدم علیه السلام او دا ابلیس واقعا ذکر کیږي سوا د سوره بقره نه چې دا مدني دی دا واقعا پکې ذکر ده بل په مکی سورتونو کې خطاب کیږي یا ایها الناس سره او په مدني سورتونو کې په یا ایها الناس سره خطاب نه کیږي یا مکی سورتونو عموما واړوي او مدني سورتونو عموما غټ وي یا په مکی سورتونو کې د نبی علیہ السلام مخالفین هغه مشرکان دي هجرت نمخ کې دور مدني سورتونو کې د جهاد تذکرہ وی خطاب پکې یا ایها الذین آمنو سروي غټ غټ سورتونه وی او د نبی علیہ السلام مقابل هغه اهل کتاب دي او یا منافقان دي دا د مکی سورتونو د مدني سورتونو مختصر تفصیل شو قران کریم د الله رب العالمین د طرف نه نازل لپګنو قراتونو سره پګنو قراتونو سره مشهور دار چې دا او قرات دي لیکن مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د او قراتون علاوه نور قراتون مشته اوس د قراتونو د اختلاف چې دا څنګه دي نیاب په اسماء کې اختلاف وي په یو قرات کې با یو اسم د مفرد کلمه وي په بل کې به د مرکب د جمع کلمه وي د واحد یا د جمع لك وتمت کلمت ربک وتمت کلمات ربک یا په افعال کې اختلاف وي په یو قراءت کی با صيغه د یو فعل وی او په بل قراءت کی با صيغه د بل فعل وی لك ربنا باعد وګور یو ځکه باعد دی بل ځکه باعد ففعل کی اختلاف دریم په اعراب کی به اختلاف وی په یو قراءت کی با الفاظ اعراب جدا وی زبر زیر پیش اعراب به جدا وی په بل کی به جدا وی لکه مثال لا يدوار ركاتب یو قراءت دادی او بلدار لا يدوار ركاتب زبر پزے پیش اعراب کی یا ذو العرش المجید او ذو العرش المجید اعراب کی اختلاف نو قراءات کی اختلاف دریم قسم دار سلورم د الفاظ د کمی زیاتی سره لکه یو قراءت کی راضی تجری من تحت هل انهار او په بل قراءت کی راضی تجری تحت هل انهار من پکې نشتا الفاظو کی کمی زیاتی په بعض قراءت اختلاف دا سره دی پنځم تقدیم و تاخير سره لکه یو لفظ به یو قراءت کې وړاندې وي او په بل کې برست وي لکه مثال جاءت سکرۃ الموت بالحق یا جاءت سکرۃ الحق بالموت په بل قراءت کې دی یو کې موت رست دی او په بل کې موت مخ کې دی قراءت کې اختلاف او تقدیم و تاخير او شپږم د حرف په تبدیلی سره اختلاف د قراءت لکه مثال کیف ننشزها او په بل قراءت کې راځي کیف ننشرها وګوره اختلاف په حرف کې راغی یو ځای بدل شو بل څه او وم قراءت اغا د صفات دي د لهجو دي لکه په یو قراءت کې راځي والشمس وضحاها په بل کې راځي وضحيها مثال داسې الفاظ دي نو دی صفات کی اختلاف په لهجه کې نو دا وو طریقو سره په قراءات کې اختلاف راځي اوس قراءتونه سدي ان شاء الله قراءت په بیا وایو الله رب العالمین دې زمون او تاسو د سبق ته ابتدا با برکت کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین